حدیث کې راځي چې ټولو نه مخکې جګړه دا به د ښځې خاوند نه شروع کېږي. خاوند به د دې کوشش کوي چې د ښځې باندې زما څه حق هغه رالی، که دې څه عمل کړی چې هغه ماته میلاو شي، ګڼې زما دا ګناهونه دا به دی ورکړلی شي. ښځه به د دې کوشش چې دی نو کوي چې زما د خاوند باندې څه حق رالی، نو ده چې کوم عمل کړ دی نو هغه به ماله راکړي، او که عمل یې نه کړی نو بیا به زما ګناهونه په هغه باندې هغه ایږدي او پیټی کوي به یې. د هغې نه وروستو بیا د خپل اقربو رشته دارانو د دو په منځ کې چې کوم حقوق دي نو هغو به د هغو جګړه به دقه شان د الله مخې ته راځي. دې پورې چې یو دوکاندار دی هغه ګاک دی هغه خوالځي راځي، نو د دې ګاک او د دې دوکاندار د دو به هم دا کوششي. بیا علماو ذکر کړي دي که په لارې باندې چا سره یو سړی تلی، په ګاډي کې ورسره یو سړی تلی، انډیوالۍ کې ورسره یو سړی هغه شریکي، نو هر یو به د دې کوشش هغه کوي چې زما په دې بل باندې څه شی هغه رالی. نو هغه ځای کې خپل اعمال په هغې باندې که د یو سړي هغه تسلي وشوه، خلاص کې ولا عملنامه میلاو شوه، نو ممکنه ده چې هغه دا جګړې چې دی نو هغه نه کوي. لیکن چې یو سړی ګناهګار دی نو هغه به بیا د دې خلقو د دو سره جګړې کوي، که د دو اعمال یې هغه میلاو شي یا زما دا ګناه دا دو ته ورکړلی شي. نو دې ته وایي حقوق واجبه. د ښځې کوم خرچه چې ده نو دا په خاوند لازم ده، د وړو جات کو د هغو خرچه هغه په پلار باندې هغه لازم ده چې نه کوي، نو دا حقوق العباد هغې کې راځي. د نه علاوه یو سړی مالداره دی، خوا کې مثلا جومات جوړیږي، خوا کې غریبانان دي، نو دغه خرچه دا د باندې دا چې دی کوي نو دا ثواب دی. که دا نه کوي نو سنې صورتونو کې خو بیا چې هغه ډېر زیات مجبوري هغه له د خوراک څه شی نه میلاویږي او ستا وس کېږي او ته لو ورکوي، نو بیا خو ته ګناهګارېږي. لیکن عام طور باندې که ته دغه خرچې چې دی نو کوي نو تعالی الله تعالی اجر راکوي، که نه کوي نو د هغې ته ګناهګارېږي نه. ولې په دې شرط چې ستا هغه خرچې ته یو اشد ضرورت نه وي. اوس جومات جوړېږي، هغو څخه پیسې نشته او ستا ښه چې دی نو وس هغه رسي. خوا کې چېرته یتیمانان دي، کونډې دي، د هغو هېڅ قسم چې دی نو څه پرسان حال نشته او ستا وس چې دی نو رسي، دې کې بیا ته ګناهګارېږي. دا لکه عام طور باندې چې خلق هغه تقریبا ضرورت خو د هر چای، ولې هغې کې څه کمې بیشی چې دی نو کېږي نو هغې ته مستحب خرچه وي یا مستحب نفقه ورته وي، نو که وکړې ثواب دی، که ونه کړې نو ګناه هغه پکې نشته. لیکن که ستا پیسو ته د هغه جومات ته د هغه مدرسې د یتیمانانو ضرورت او بل څوک هغه نی، نو تا باندې بیا دا داسې لازم ده ته په دې نه خلاصېږي چې ما زکات ورکړی دی، ته به هغو سره به تعاون کوې، هغو سره به امداد کوې. دا یو انساني همدردي ده. او د نفس د هغې چې دی نو بخل، دلته خو الله فرمایي ومن یوق شح نفسه، دا خو د مال بخل شه. او د نفس بخل هغه حسد ته وایي. نو الله تعالی فرمایي چې څوک د نفس د بخل نه بچ کړلی شه نو هغه کامیاب دي. یعنی چې حسد پکې نه، بغض پکې نه، موږ چې ورته کینه وایو، حسد وایو، بغض وایو، چې دا یو سړي کې چې دی نو نه، نو هغه کامیاب دی. یو سړی نفل کوي، یو سړی تهجد کوي، یو سړی عبادت کوي، د قرآن تلاوت کوي، درس و تدریس کوي، هر څه چې کوي، خو چې حسد هغه پکې هغه یې خلقو سره حسد چې دی نو کوي، بغض کوي، نو دې که ډېر اعمال چې دی کوي نو دا سړی کامیاب نه دی. خو دې که یوقه ومن یوقه، څوک چې بچ کړلی شه، نو دا نه وایي چې چا ځان بچ که، څوک چې بچ کړلی شه نو دې کې دې ته اشاره ده چې د داسې قسم عیبونو نه دا د الله په فضل سره سړی بچ کېږي. انسان د په خپل اختیار سره د داسې ګناهونو نه نشي بچ کېدی. د هغې وجه دا ده چې په ستا په ګاونډ کې به یو سړی هغه به لوی افسري، ستا په ګاونډ کې به یو سړی هغه څخه به ګاډي، هغه به مالداري، هغه سره به مالي، نو اوس د ده سره به ستا حسد پیدا کېږي. خو د ده سره چې تا حسد نه پیدا کېږي دا به د الله په تا باندې فضل وي.
دا به د الله په تا باندې کرمي. هسې انسان وایي چې ده څخه دا دومره شی چې دی نشته ما څخه ولې نشته دی، نو په دې باندې انسان هغه بخیلي کوي، هغه حسد چې دی نو کوي. نو دې وجې نه فرمایي ومن یوقه، او څوک چې بچ کړلی شو شح نفسه، د نفس د بخیلۍ نه. د نفس بخیلي څه شی دی؟ حسد. څوک چې بچ کړلی شي د حسد نه، نو دغه خلق دا کامیاب دی. یو حسد دی او یو زوراق دی. زوراق جدا شی دی او حسد جدا شی دی. د حسد هغه دې ته وایي چې دې سړي څخه دا مال ولې دی، دې سړي څخه دا عهده ولې ده، دې سړي څخه دا عزت هغه ولې دی، نو دا د ده څخه نی، نو دې ته وایي چې دی نو حسد. او زوراق هغه دې ته وایي چې یو سړی دی هغه الله تعالی یو نعمت ورکړ دی او ته ورته زورېږي چې یاره دا نعمت دا په ما کې وی. نو دې کې د حسد او د زوراق دا فرق دی. ته عربی کې غیبته وایي چې حسد کې دی وایي چې د سړي څخه نه وی، دا د څخه ولې دی، که ما څخه یې کني، خو چې د څخه دا نعمت هغه چې دی نو نی. او زوراق دې ته وایي چې د څخه دی خو دا ما کې وی. نو هغې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ګوره که زوراق کوئ نو بیا دو څیزونو کې به کوئ، د دې نه زیات هم زوراق هغه مه کوئ. دو څیزونو کې یو دا چې یو سړی دی هغه د قرآن او د احادیثو عالم دی او په هغې باندې عامل هم دی، عمل هم د هغه قرآن او حدیث د هغې په هغه احکامو باندې عمل هم کوي. نو ته وزورېږې چې یاره ما هم داسې د قرآن او د حدیث علم هغه حاصل کړی او دقه شان عمل هغه مې پې کړی. که علم حاصل کړي خو چې عمل ورسره ني، نو حدیث پاک کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې چې عام سړي له هغه له کوم عذاب هغه چې دی نو ورکولی کېږي، نو دغه عالم لا چې دته مسایل معلوم دي او دی بیا پې عمل نه کوي، دله به ډبل چې دی نو سزا هغه میلاویږي. بلکې د فضایل اعمال کې یا فضایل صدقات کې په هغې کې به تاسو یو حدیث شاید چې د نظر نه تېروتی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې ځینې خلق هغه به چې دی نو داسې چې دا دوزخ به دا تقاضا کوي چې دا ټولو نه مخکې چې دی نو ما ته راشي د تړکې په جوړ باندې. دا تړکه چې تاسو لګوئ نو دې وخت سره دغه ډېره چې دی دا کټوی یا دیچکې دا ډېر زیات ګرمي. نو دا تړکه چې سړی هغه لګوي نو هغه یو دم چخ او ټول چې دی نو هغه وسوځي. وروسته د هغې نه وروسته چې اوبه پکې واچولی شي او په هغې کې کومه تلکاري واچولی شي نو هغه خوټ کېږي، خو د هغې ګرمایش او د اول سر د ګرمایش د هغې فرق دی. نو دا دوزخ به د څنو خلقو باره کې داسې تقاضا هغه چې دی نو هغه کوي چې ټولو نه مخکې دا تړکې په جوړ باندې دوزخ پوی ما ته دا خلق راغی. هغه به هغه خلق چې هر څه ورته معلومي، دا احکام ورته ټول معلوم دي چې په دې باندې الله خفه کېږي، په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه کېږي. قرآن او حدیث کې د دې منیت چې دی نو راغلی او د سره د پوی نه هغه غلط کارونه کوي، نو دا دوزخ به وایي چې د ټولو نه مخکې د تړکې په جوړ باندې د ما ته دغه خلق هغه راشي. نو دو به دوزخ ته دا وایي چې دې ته ګڼ ګڼ خلق دی، تا د هغې تقاضا نه کوئ، زمونږ تقاضا کوئ. نو دوزخ به ورته ګویا شي چې یو سړی د سره د پوی نه داسې غلطۍ چې دی نو هغه کوي، نو دې وجې نه موږ ستاسو تقاضا ځکه زه کوم چې تاسو سره د پوی نه دا غلطۍ. نو ګوره نن سبا هر سړی پوه دی، کوم یو سړی دی چې هغه ته دا پته نه چې تکبر بد شی دی، حسد بد شی دی، پردی نقصان کول بد شی دی، وینه تویول په ناقه باندې دا بد شی دی، پردی عزت باندې حمله کول دا بد شی دی. دا خبرې ټولو خلقو ته معلومې دي، که دلایل ورته نه معلوم او د قرآن د حدیث هغه الفاظ ورته نه معلوم، د قرآن ایتونه ورته نه معلوم، نو دومره خو مسلمان کره پیدا دی، مسلمان ماحول کې دی که نه چې دا شی ګناه دی او دا شی دا چې دی نو ثواب دی. نو دغه حساب سره ټول علما دي. عالم جواز دې ته نه وایي چې هغه به دوره کړي او هغه به پټکې تړلي یا دستاربندي به شوي جو تاسو به دا عالم دی. عالم چې مسله درته معلومه ده، حلال حرام هغه درته معلوم دي او بیا په خپې هغه چې دی نو هغه یږدي، نو دغه تعلیم وي او دغه ته هغه پوه وي. اگر چې زمونږ په اصطلاح کې هغه ته عالم نه وي،
یا هغه ته مولا نه وایي، خو چې مسله ورته معلومه ده نو دغه سړی مولا هم دی او دغه سړی هغه عالم هغه هم دی. دا حسد دا حدیث پاک کې راځي چې د دې مثال داسې دی لکه په یو لرګي باندې تاسو دا دروازې کتلې د دې دا بازوګانې یا د دې دا تنبي دې کې دننه وینه ولګي، هغه بار نه هغه دروازه او هغه باتر هغه بالکل روغ چې دی نو ښکاري، ولې دننه هغې کې شیشې نه. دغه شان دی بینچ کې تاسو کتلي په دې هسې دا برګي چې دي په دې کې تاسو کتلي چې دننه پکې وینه ولګي نو دننه نه بالکل چې دی نو دی خراب کړي، دې کې شیشې نه، بهر نه چې دی نو روغ وي. نو دغه شان حدیث کې راځي چې دا حسد دا به ظاهر کې به تاسو نیکان ښکارئ، ظاهر کې به تاسو هغه صحیح ښکارئ، خو دننه به پکې شیشې هغه چې دی نو هغه نه، دغه اعمال دا به چې دی نو بالکل چې دی نو هغه به ضایع. نو دې وجې نه دا ډېر بد شی دی او د دې نتایج په قرآن او حدیث کې دغسې موږ ته معلوم دي. شیطان هغه چې ملعون شو نو هغه حسد کړی و که نه د آدم علیه السلام سره، او دا یې وی چې هذا الذي کرمت علی یا خلقتنی من نار وخلقته من طین، تا دې په ما باندې غوره کړه. الله تعالی ته وایي وی هذا الذي کرمت علی، دا تا په ما باندې غوره کړه. نو آدم علیه السلام هغه ورته سپک ښکارېده او آدم علیه السلام هغه سره حسد کو چې ولې چې دی نو تا دله دا مرتبه ورکړه چې ملایکو ته هم وایه ما ته هم وایي چې سجده ورته وکړه. نو ملایکو خو سجده وکړله لیکن دوی زه ولې سجده وکړم؟ خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه د اور نه پیدا یم، زما اصل هغه چې دی نو اور دی او د اصل هغه چې دی نو خاوره ده، خاورې د هغې د اور مقابله کې څه حیثیت دی؟ دا ابلیس دا خبره کوله. نو اول حسد هغه ابلیس کړی او آدم علیه السلام سره، نو نتیجه یې څه وشوه؟ بیا دا قابیل او حابیل، د قابیل حابیل سره حسد کړی و. دا حابیل چې و نو د ګډې بیزې هغه یې چې دی نو سره ولې، او دا قابیل چې و د ذمېدار و، د به کاشکاري چې دی نو کوله. نو دوی دواړو ته وویلی شله چې د تاسو دومره کمایي وکړله د الله دپاره څه شی پیش کړئ. نو هغه حابیل ولګېد، یو خناک چې دی نو ګډ، یو مس ګډ هغه یې راړه او هغه یې حلال کړ، او دغه د بل دغه پېشوادې او اخوادې خوا چې هغې کې ګن ګودام و هغه دانې چې دی نو راړې. نو د اسمان نه به هغه وخت سره د قبلېدو د علامه وه چې اور به راغی چې کوم شی هغه به یې وسېزه نو هغه به قبول و، چې و به نه سېزه او دغه شان به پروت و نو هغه به ناقبول و. نو د اسمان نه اور راغی ګډ هغه یې چې دی نو وسېزه، او دا د ده دا پېشواده او د ده دا دانې چې دی کې ګن ګودام و دا دغه شان چې دی نو پاتې شوي. نو دله حسد راغی، دله غصه راله، هغه ته ویل لاقتلنک، زه تا قتل کوم. نو هغه وی ما ولې قتل کوي؟ انما یتقبل الله من المتقین، الله تعالی د متقینو د پرهیزګارو شی هغه قبلوي. نو ستا نیت خراب و، تا کوم د تقوا کار وکړو، صحیح دانې دې نه دي راوړي، پېشوادې دې راوړ دي، پکې لشي دي، پکې پاڼې دي، هر څه د ګن ګودام دې راوړ دی. الله تعالی داسې شی نه قبلوي. ولا تیمموا الخبیث منه، الله تعالی وایي په مال کې لاندې شی دا به ګورې الله له نه پیش کوئ. الله تعالی له چې ورکوئ نو هغه به غوره شی، هغه به الله تعالی په لاره کې هغه ورکوئ. نو ګوره د هغې څه نتیجه وشوه؟ حدیث پاک کې راځي، مشکات کې حدیث دی چې هغه د ناقې قتل وکړه، حابیل هغه قتل کړه. نو قیامت پورې چې څه د ناقې قتلونه کېږي نو اول بنیاد هغه یې ښیو، نو دی هغه ته د هغې سزا میلاویږي. هر څو قاتلان چې دي د هغو سزا په خپل ځای، ولې هغه قابل هغه ته د هر یو په دې کې پیغمبران هم شهیدان شوي دي، اولیاء هم شهیدان شوي دي، عام مسلمانان هغه هم خلقو شهیدان کړي دي. او که کافر په بې وجې باندې په ناقه باندې هغه چې وژل دی نو دا ټول د ناقې د قتلونو د هغې اثر او د هغې وبال او د هغې بوج هغه په قابل باندې دی. بیا د قارون چې دا کتابونو کې راځي چې یو په تورات
هغه موسی علیه السلام ته یادو، بیا هارون علیه السلام ته تورات یادو، بیا د دې نه وروسته قارون هغه ته تورات چې دی نو یادو، او دی ډېر مالدار او د مالدارۍ د وجې نه دی د بني اسرائیلو د طرف نه د فرعون په دربار کې دی وزیر و، دی نماینده و، دی ممبر پارلیمنټ چې ورته وایي دی داسې و چې بني اسرائیلو سره به څه کار هغه کوو نو دی به د هغې نه خبر و، او کوم میټینګ به چې کېده نو هغې کې به دی هغه ناست و، خو د قوم دشمن او د موسی علیه السلام د هغه دشمن او خالص موسی علیه السلام دا د خپل تر زوی دی. د موسی علیه السلام والد صاحب د هغه عمران نوم او د ده د پلار نوم یسحر و، قارون بن یسحر، دا دواړه وروڼه نو د ده حسد هغه موسی علیه السلام سره د دی چې زما د تره زوی دی، ده له پیغمبري ورکړلی شوله، هارون علیه السلام له پیغمبري ورکړلی شوه، ماله سې چلو ماله ولې چې دی نه پیغمبري نه ده راکړې شوې. هغې حسد هغه قارون کوم ځای ته ورسو. بیا ابو جهل واضح به وي چې د زمزم د اوبو تقسیم دو څخه دی، د بار نه چې کوم میلمانه چې دی نو راځي نو د هغو سنبالول دا بنو هاشم څخه دي، بیا د بار ته چې د جرګو دپاره ځي نو د هغې مشري هغه عبدالمطلب صاحب څخه وه چې د هغې مشري بنو هاشم څخه ده. اوس یو پیغمبري پاتې وه هغه هم دو کې راله، نو دا موږ داسې شو. قرآن کې راځي دو به دا خبره کوله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مکې والو به دا خبره کوله چې په مکه کې یو لوی سړی دی چې هغه ابو جهل، او بل په طائف کې هغې کې مشر دی، هغه د بنو ثقیف د هغې مشر و. نو که پیغمبري راتلی نو یا به طائف کې په هغې ملک صاحب راتله او یا به چې دی نو په دې مکه کې د ابو جهل چې دی عمرو بن هشام د ده نوم دی، د ابو جهل ورسره نبي علیه السلام ویلي او د ده کونیه چې وه هغه ابوالحکم و د فیصلو والا. نبي علیه السلام ورته یو ځای کې غوسه شو، ورته ویل ته ابوالحکم نه ته فیصلو والا نه، ته ابو جهل یې، ته د جهل والا چې دی نو یې. نو هغه ټول خلق په ابو جهل هغې سره هغې پیژني. نو ده واضح به وي چې څه ښې خبرې دي، څه د عزت خبرې دي هغه بنو هاشمو کې دي. نو دا موږ داسې شي شلو، موږ داسې شی چې دی نو پاتې شو. نو خالص په دغې وجې باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخالفت هغه کو. نو ګوره د هغه د ابو جهل د هغه نتیجه چې دی نو څه شوه، د هغه انجام څه شو. او دومره ظالم چې د دې نه تاسو معلومات وکئ چې د ده اخري خبره هغه چې هغه د نبي علیه السلام په ضد کې وه. کله چې دو ماشومانو دی په تورو باندې ووه او دی ارتاو شو نو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه لاړ او هغه وله دا سټ غوسه و، د سټ نه دا سر یې غوسه و د نبي علیه السلام مخې له راړه. نو په دې سټ باندې دې باندې چې وله توره هغه کېښوه نو ده ورته ووایي دا توره لږ کته چې دی نو کېږده چې بیا دا سرونه تاسو ځوړندوئ چې زما دا سر پکې اوچت. اوس دغه وخت کې او بیا یې وی چې د خپل ملګري ته ووایه، نبي علیه السلام ته یې وی خپل ملګري ته ووایه چې په مخ د ځمکه باندې ستا نه زیات بل څوک ماله نشي بدی. دا اخري الفاظ دي ښه، لکه مسلمانۍ کې دا ده چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. اوس ګوره هلته فرعون هغه په تکبر او په لویۍ باندې زیات چې دی نو مشهور دی او د خدایي دعوه یې کړې وه. ولې چې کله هغه اوبه واغسته نو هغه وی آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. هغه وی چې زما په هغه رب باندې ایمان دی چې بني اسرائیلو په ایمان راوړ دی، زه د مسلمانانو نه یم. نو ملایکو ورته وی د الله د طرف نه الآن وقد وصیت من قبل. اوس چې اوبه واغستې نو اوس ته چې دی نو وایي چې زه ایمان چې دی نو راړم او مخکې خو ته ډېر لوی چې دی نو مفسد وي او ته ډېر لوی چې دی نو فسادي وي، تا خو د خدای دعوه کړې نو هغه چې مري نو هغه څه وایي او دی چې مري نو دی چې دی نو هغه څه وایي. اخري الفاظ هغه حدیثو کې راځي چې دقه دي چې خپل ملګري ته ووایه چې په مخ د ځمکه باندې ستا نه زیات مبغوز هغه ماته چې دی نو بل څوک هغه نشته. بیا ولا هغه سر چې دی نو هغه غوس کړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخې له چې دی نو راړه
نبی علیہ السلام د الله شکریه چې دی نو ادا کړه چې دا رئیس الکفارو دا د کفارو د هغو چې دی نو مشر او ټول نقصان هغه چې د اسلام خلاف هغه کوو نو هغه ده کو الله تعالی د هغه سر دغسې د دوه کشرانو او د ماشومانو په لاس سره او دا د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د چې دا سر راړه نو دې ځای کې علما یو خبره لیکي وی یو وخت کې سورت رحمان چې کله نازل شه د مکی سورت دی مکه کې نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دا سورت رحمان دا به څوک د کافرو ته چې دی نو پیش کی نو حضرت عبدالله بن مسعود د بدن په لحاظ سره ډېر وړوکی و قد هم وړوکی و او اندامونه هم نري نري وو ولې الله وله جرأت چې دی نو هغه ورکړی نو نور صحابه غلي شله حضرت عبدالله بن مسعود دا به زه دا صورت پیش کړم حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه لاړ او دا سوره رحمان په دوه باندې چې دی نو وی نو د یا خلاص کړی یا یو حده پورې چې دا سوره رحمان یې ووی نو د ابو جهل چې ولې سوک راواچو نو د ده دا غوږ دی چې دی نو وینې که دا وچقېد او دی نو وینې بهېدې دی راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخې نو روایاتو کې راځي چې کله دی راته نو جبرائیل علیه السلام راځي مخکې خاندي نبی علیه السلام چې وکتل چې جبرائیل علیه السلام خاندي او ورپسې چې دی نو حضرت عبدالله بن مسعود راغی هغه نو ویني چې دی نو بهیږي نبی علیه السلام غلی شو چې اوس زه به جبرائیل علیه السلام ته څه وایم چې هغه خو وینه ترې بهیږي او ته دغه خاندې دغه د بدر کې چې کله د ابو جهل دغه سر د راواغسته نو دی دغه کولی نه شو په لاس کې اوچتولی نه شو نو دې ته یې بیا پړی واچو کړی چې دی نو واچوله دی غوږ ته یې وله چې دی نو رسی هغه چې دی نو سورې که هغې ته هغه رسی پړی پکې واچو نو داسې چې دی نو راوچتوي یا کله یې راکاږي یا کله یې راوچتوي نو بیا د نبي علیه السلام مخې له چې دا راړه نو جبرائیل علیه السلام بیا را روان دی خاندي نبی علیه السلام وی چې زه پوه شوم چې هغه خندا چې نن خو دله سوک راواچو لیکن داسې وخت به راشي چې د دا سر د ابو جهل دا سر به د ستا مخې له هغه راړي نو ګوره داسې په ذلت سره په هغې سره د یو غریب ماشومانو د لاسه چې دو د قریشو به انصارو ته باغوانان وي د هغو د لاسه او بیا په صحابو کې کمزوره د بدن په لحاظ سره او د اندامونو په لحاظ سره حضرت عبدالله بن مسعود او چې هغه سر اوچتولی هم نشي دومره دروند چې دی نو سر هغه الله تعالی داسې کمزور و د هغو په لاس باندې هغه چې دغه کوي د هغو هغه تکبر ختموي د دې آیات لاندې مفسرین لیکي چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې یو ورځ موږ ناستو ماسپښین وی نبی علیه السلام وی که تاسو جنتي ګورئ اوس به راشي موږ وکتل یو انصاري صحابي دی تازه اودسې کړی دی په دې ږیره کې اوبه دي راغی وی مونځ یې وکړو بیا لاړ په دویمې ورځې باندې بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی په درېیمې ورځې باندې بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی نو حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وی چې دا د کې څه کمال دی مونږ خو ظاهر کې د ده څه کمالات هغو صحابه و هغو خو ټول یو شان ته د دین خدمت یې کوو ولې داسې یو غټه خبره خو نشته چې نبی علیه السلام دته درېیم ځل دی او دا وایي چې دی به څوک جنتي ویني نو اوس به راشي هغه سره روان شو وی ما زه کور کې څه خفه شوی یم 3 ورځې زه بهر پاتې کېږم او دا مې قسم کړی دی زه تا سره پاتې کېږم هغه وی راځه د ده دا مطلب و چې دی په دې کور کې څه عمل چې دی نو کوي نو هغه ځای کې د شپه چې دی نو هغه یوه وکړله 2 وکړې 3 وکړې نو په درېیمې ورځې ورته ویې زه نه مرور یم نه مې قسم کړی خو خبره دا وه چې نبي علیه السلام 3 ځله دا خبره هغه وکړه او تا کې خو دلته هم ما څه داسې نه چې ګړې ته د شپې چېرته ټوله شپه عبادت کوې داسې چې دی نو په یو غټې خبره کې خو مې ونه لیدلې نو څه چل دی چې تا له نبي علیه السلام دغه خوشخبري راکوي په شیشه د جنتي نو هغه ما خو دغه عمل دی چې دا دلته تا چې دی نو هغه وکتل دغه زما چې دی نو عمل دی څه نوې خبره خو نشته وایي زه ترې را روان شلم وروسته نه بیا غږ وکړو وایي ما ته وایي چې ته راشه وایي زه لاړم وی یو شی دی چې زما چاته بغض نه راځي که د یو سړي زامن دی او زما نشته نو زه دا نه وایم چې د ده شته یا زما ولې نشته که
که یو سړی مالدار دی که یو سړی عزتمند دی زه به یو مسلمان سړي ته هغو ته په زړه کې حسد هغه نه راځي. نو حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وی چې هغه بس یې دقه وجه ده چې ستا چاته بغض او حسد نه راځي. نو ګوره که یو سړی منبر دی او دی ورسره زر ځله حسد وکړي نو منبري د هغه نه کله اخیستی شي. که یو سړی خان دی نو که دی زر ځله حسد وکړي نو هغه جایداد د هغه نه کله اخیستی شي. یو سړی هوښیار دی نو د هغه که زر ځله دی هغه سره حسد وکړي هغه هوښیارتوب د هغه نه کله اخیستی شي، هغه عزت د هغه نه کله اخیستی شي. علما فرمایي امام غزالی رحمه الله وی دا حسد چې کوم سړی کوي دی تکبر کې دی متکبري دی وی چې دا خو زه حقدار یم د دی، دا خو زما چې دی نو حق جوړیږي، دی څوک دی دا غریب سړی دله دا عزت میلاو شو، دله دغه قوت چې دی نه میلاو شو، د دې حقدار خو زیم. نو دی اصل کې د الله تعالی په تقسیم اعتراض کوي. دا تقسیمونه خو الله کوي. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، دا د مالدارۍ تقسیمونه، د هوښیارتوب تقسیمونه، د مرتبو د عهدو چې دی نو تقسیمونه دا خو الله کوي. نو دی اصل کې دومره تکبر اغستی چې دی په الله باندې چې دی نو اعتراض هغه کوي. نو بیا فرمایي چې د دې علاج څه شی دی؟ د دې علاج عاجزي ده، خاکساري ده. الله ته به عاجزي کوي، الله ته به جاړي، الله ته به خاکساري کوي او د پردی خبره هغه به ذهن ته نه راولي چې دی ولې عزتمند دی. نو د دې وجې نه د حسد او بغض دا نن سبا دومره چې دی نو عام شوی دی. نبي علیه السلام فرمایي چې دا داسې د کورونو کې او د خلقو کې هغې کې چې دی نو روان دي لکه څنګه چې دا وینه درنه په لرګو کې چې دی نو هغه رواني. نو دې وجې نه د دې ډېر زیات خیال کوئ که الله تعالی چاله عزت ورکړي نو ځان له سوال کوئ چې خدای پاک ماله عزت راکړي. ستا په دربار کې څه کمی نشته. که چاله اولاد ورکړي خدای پاک ماله راکړي، که یو بله عهده چاله هغه میلاو شوي نو د الله نه سوال پکار دی، حسد هغه نه دی پکار. دا تاسو پرون دلته کې جنازه کړوه، دا ګوره دا اولاد چې دی نو یو خو د دنیا دپاره چې دا تاسو په کالجونه یونیورسټۍ هغه چې دی نو وایي نو که هغه چېرته افسرانو لګېدله غټو عهدو باندې لاړه نو تاسو چې په کومې خرچې کړي هغه خو تاسو ته چې دی نو واپس شي. لیکن که دغه وفات شله نو اوس هغه خرچه ستاسو هغه خو لاړه. لیکن ګوره په دین باندې یو سړی عالم جوړ شي، یو سړی حافظ قرآن جوړ شي، که هغه په طالبګیرۍ کې چې دی نو هغه مړ شو نو بیا د مور پلار دپاره اجر دی، او که هغه وروستو په هر وخت کې چې دی نو هغه مړ شو نو هغه هم بیا د مور پلار د هغې دپاره اجر وي. ته عمرا خان دلته ناست دی، د باندې د قرآن یاد کړی دی، د باندې د کتابونه ویلي نو د ده چې کومه ذمهواري وه هغه ذمهواري خو ده پوره کړله، هغه خو د پلار چې کومه ذمهواري هغه کړله. اوس مخکې عمر دی الله په لاس کې، هغه د چا په لاس کې چې دی نو نه دی چې ګڼې یو سړی دی د هغه په لاس کې دی. نو دې وجه نه خپل اولاد هغه دغه شان چې دی نو دین ته تعلیم ته او که د دې نه وتلي نو بیا د تبلیغ سره دې سره چې دی نو وابسته چې دی نو ګرځوئ چېرته صحیح پیر صاحب درته میلاویږي د توحید او د سنت مطابق هغه نه بیعت کوئ، خو د دین طرف ته خپل اولاد هغه په د دیني شعبو کې دې کې راولئ او دا هېڅ پته نه لګي چې پلار مخکې مري یا که زوی مخکې مري. نو ټولو خپلو هغه زمونږ چې مخکې څه چې دی نو مړي دي د مور پلار دي اقربه رشته داران دي هغو دپاره هم دعا کوو او د دې دپاره خاص کر چې دا یو عالم و نوجوان عالم و د نه ډېر توقعات او ډېر امیدونه وتې ولې الله تعالی نور عمر هغه نو مقرر کړی. الله دې د هغه مغفرت وکړي، الله دې د هغه وروڼو له ترونو زامنو مور پلار له دې الله صبر ورکړي او زمونږ چې څه مشران دنیا نه تللي نو الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي. موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې د قیامت پر ورځ ټول یو ځای کړي او الله دې موږ جنت کې یو ځای کړي. الله دې زمونږ نه چې څه غلطۍ کېږي الله دې ټول موږ ته معاف کړي. واخر دعوانا الحمدلله.